أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. زميزت مندو محترم مسلمانان و اوریدن کو زمنگ دا ملک پاکستان چه منگ بدے کی جون تیرو دل دا زمنگ روزگار دے زمنگ معاملات دی استوگنم دا مسلمانان ملک دے مسلمانان بگی وسیگی مدرسی دی بگی دینی مراکز دی بگی منگا دی خیر خواهی پدی ملک و بدی مسلمانانو خفکیگو. نند دی ملک دا زادی و رز مناویگی چی اغیتا 14 اگست ہوئی یعنی پا 1947 کے پا 14 اگست بازے دا ملک دا انگریزنا دا برطانیانا آزاد شوئے دے. لیکن زمائی دا مندو نظام چی دے آغا امغا سی بگی دا انگریز و دا برطانیہ دے صرف دا غاڑی آزاد شوئے دا خپل اختیاری دے کسا کئی کسا پاور جوڑی کسا فیکٹری جوڑی کم زیت نزیسو کا کم زیگی کیلی پل ملک دے آزادی دا. لیکن نظام چی دے اغوصم دا انگریز دے پکے دے دا وجہ دا اصلی آزادی و ادادا چی دا انسان نفس و تنم آزاد شی او انسان تا اسلامی نظام ملوش لکا صحابو چی کم زین فتح کری دی آغی خالی آزاد کری ندی چی صرف آزاد شی و نور جسا کئی ناوی تے یو نظام پریخے دے آغا نظام کم چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت راوڑے دے اغازے کے بے اغا نظام نافذاو دل لگا زمانگا تانا تچری عدالتا تجھے کہ غن نظام دا انگریز دل لڑمی کالی چلی اسلامی بگی و دا فم نشت او دیر زمانگا دا سیاسی مولین ہم دا کوشش کئی چیر منگ بجے کہ اسلام راو وجو. لیکن قانون دا دے جے کم ڈیران غالب ای داغی بوئی زیاد ہوئی دلتا دے جمہوریت دا ڈیران غالب دے ہر سڑے کا گیری والا مرادی جمہوریت لچغ ہوئی کفاسق فاجر مرادی جمہوریت لوٹ اور گئی او دے جمہوریت مانا دا دا اگا یهود نسوارا چی کم آزادی غواری اقا آزادی خلق شروع چې دغه شی غالب دی کم سیاسیان چې منډې وای دا منډې سي بې فایدې دي ځکه یو سړی د 13 کالو 40 کالو نه په اسمبلی کې ناست دی او یوه دفعه د ده په ژوند کې اسلامي نافظه نشي یو سړی راپاڅېږي د نبوت دعوه کوي بل راپاڅېږي د نبوت نه انکار کوي بل را پاسی کی دا مہدی دعوی کئی بل یو گن بل او دا چه دا کم ولاس کے سنا سے اقتدار دے دا غمولین مساکتی دا و خاموش ناس وجہ دا چه دا جمہوریت تعدر دا غالبا دے دا ٹک دا چه زمان ملک آزاد دے خود مختار دے لیکن نظام لحاظ سر آزاد نہ دے
نظام پکې د انګریز دی، قانون د انګریز دی، او دارنګې ټول ترتیبات هغه دي، صرف په نوم باندې ازادي ده. او رسم رواجونه زموږ ملک د هندوانو دي، ولې ځکه دې ځای باندې هندوان تېر شوي. لکه درېیمه وګورې، څلوېښتې وګورې، کلیزه وګورې، دا د چمچمیر منګي دا خلک دی، دا د هندوانو رسمونه په دې ملک کې شته. نو نظام د انګریز، رسم رواج د هندوانو، دې ته ازادي وایي، خلک خوشحاله دي. حالان چې په دې کې ابتدا کې کوم خلکو قربانۍ دې ورکړي، هندوانو سره جنګونه کړي، نور تکالیف یې تېر کړي. د هغې مقصد څه؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. هغه دا مقصد دی چې د الله نظام به نافذ شي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون به په ملک عام شي. لیکن نن هغه قانون نشته. هغه نظام په ټوله دنیا کې تقریبا د خاورو څخه خاورې دی. په کوم نظام کې چې امن دی امن، په کوم نظام کې چې عدل دی عدل، په کوم نظام کې چې سکون پروت دی. یهود نصارا وایي دغه دینه د مسلمانانو وایي دا وحشانه دین دی، ټول وایي دهشتګردي ده، او په دې کې قصاصونه دي، د چا نه لاس پرې کول دي، او څوک به کاڼو ایشتل دي، او د چا نه سر پرې کول. دا خو وحشانه دین دی. دا ذهنونه چې د چا وحشي وي، هغوی ته هر شی وحشي ښکاري، او ذهن چې د چا اسلامي وي، هغه ته بیا دا قسم احکام اسلامي کاره کېږي. دې د وجې نه دا غلطې برګنډې په دې غرض کوي چې د خلکو د اسلام نه دا ذهن متنفره کړي. و یو سړي قتل وکړه، نو دا ظالمان وایي چې دا بل پې څه له وجنې، یو خو هسې کم شو، اوس دا بل پې کمې. او الله موږ ته ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. الله وایي دغه ظالم مړ کا، په دې کې ژوند پروت دی د نورو خلکو. بل سړی به بیا داسې کار نه کوي، معاشره به پاکه شي. او دویم دا معنی چې په لاس کې یو ځای کینسر شو، علاج یې دا دی چې دا کټ کا، دا نور بدن به بچ شي. دغه مثال دی چې چا قتل وکړه، شریعت وایي دا بې قتل کا، نو نور خلک به د قتل قتال نه په امن شي. دوی وایي یو سړي زنا وکړه، دا جنسي تعلق یې خپل او یو بل سره رضا دي، په دې کې څه نقصان دی؟ کم یو نقصان پکې څه دی؟ زمونږ د ملک عالم ظالمانو بعضو دا بل پاس کړی چې هلکه و جنۍ رضا و، په دې کې څه نقصان دی؟ وجه دا ده چې کومو نفسونو کې حیا نه وي، ضمیر یې خراب شوی، مور خور نه پېژني. لکه د هغه خور ته یا مور ته یا لور ته څوک به بد نظر وګوري، هغه وایي دا څه خبره ده، دې کې څه نقصان دی؟ خیر دی. د چا ضمیر چې بیدار وي، د چا احساس چې اسلامي وي، د چا ذهن چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو جوړ وي، هغه ته دا ظلم کاره کېږي، هغه ته دا بېحیي کاره کېږي، هغه ته دا بېغیرتوب کاره کېږي. هر سړی به راځي او دا فسادونه به یې کوي. زما عزتمندو امن چې دی، هغه زمونږ چې کوم دین دی، په هغې کې امن دی، په هغې کې سکون دی، په هغې کې وقار پروت دی. نو ما عرض کوو چې ملک زمونږه ټیک ده چې یو د خوشحالۍ ورځ ده، ازادي ده، لیکن نظام موږ باندې اوس همغه تور څادر دغه ظالمانو پروت. او خاص کره د دې شین سترګو امریکایانو د دې دسیسې خو زمونږه د دې ملک د دې مشرانو د کلمو کې داسې وتې راوځي، دا شنه لوټونه د کلمو کې داسې وتې راوځي، هغې څه کیني او هغې څه پاسي. کله کله یو راځي دا خلک ورسې منډې وایي، دې بعضې ملګرو ته ما ویل چې منډې پسې مه ووایئ، خانسیم د شپېتو کالو دی، د هغه د زړه زور هم دومره نشته، او د دماغو کالم هم ډک دی، او منډې را منډې وایي، د شپې هم له کرکټ ستړي کړي دي،
لاسونو کې مغه طاقت نشته د دنه تاسو سم کوي یو وخت بردانیا کې بریدا او بل انګلند کې بریدا او بل پاکستان کې بریدا او د برازي اسلام بنافذي جمعه چې ګمدنو د مسلمانانو مری د بای کې درازاو ټیکانو لګرځاو دغه جوړاوه څومره افسوس هندوانو بابری مسجد شهید کو بابری مسجد دل بکارو چې اسلام آباد کې مسجد بابری نوم باندې مسجد جوړ کړی و سل کال بعد د ترکی بادشاہ یو دمخانه باندې جمعه جوړ شو او هغه ته په دولګه جو دمخانه سل کال بعد ورانه کړه جمعه دی به جوړ خو زمونږ ځوانان چې سکانو لیا زینه جوړ یو یا چې کوم نور ولا دنه د اسلام تمه د دیاري او په دیول کې منډي واره ورپس حالاوی چې دا کورسې د څه خصاده دا د څه خصاده چې روغ سړی بګینه هغه خصاکی چې روغم بګینه نو د خان نه د خلکو د سره دومره ډګېدلې کدی دې دا ودرې نو یو انزل سوټونه بموانې دي تاجر دې بازاب غریب بازاب ریړې والا بازاب کاروبار والا بازاب بجلی او د ګیسونو میټر اسمان څخه خبرې کوي یهودیت نصرانیت د سیکتوب نه متاثره کم شي بګیر دې د وجه نظم عزت مندو ملک زمنګ چې ګمځنو الله دې داسي آزاد کی چې د قران او سنت نظام بګي الله راوړي چې بده کې زمنګ د ملک د مشرانو خیر دی د کشرانو خیر دی بده کې د ټول مسلمانانو یو سکون او عزت پروت دی دې د وجه له يهود نه سوارا زمنګ د ملک چې ګمځنو صحیح ازادۍ ته نه بریدي ولې ځکه دې کې اسلامي جذبه پرتی دي دې کې د اسلام ولا ذهنونه شته دي په دې کې اسلام به مین خلق شته دا غوی دا فکر دی که دا د ضمیرونه رایق شو دا جذبه د دوی رایق شوې د احساسات د دوی رایق شو نبی خو موږ په امریکا او په یورپ کې نه بریدي ځکه دا خو د صحابه او تاریخ دوی ته معلوم دغه خبره دا ده چې د لګړې راځي مسلمانانو ته ورکړې شوې دا یو نعمت دی ټیک د نظام د غیر دی لکه یو سړی بګي بندګي کوي کولې شي یو سړی مدرسه چلای مدرسه چلولې شي یو سړی بل یو دین کار کوي کولې بعضی ملکونه خود دې دي چې نوم په اسلام دی الف سین لام الف میم اسلامي لیکن الته بګي به اسلامي کار ته نشي کولې داسي سختې دي اسلامی کار بګې نشي کولای دلته غدام به خدای چې وزایدی دا مسلمان مدرسه چلې جمعه او کار او خدمت کوي الحمدلله موږ په کشمیر په بارډرو مجاهدینو ته تربیتونه ورکولې کیږي د هندوانو خلاف د سعودي په خاور باندې باندې میم جیم الف ه دال د مجاهد لپس شیخ لیام اخو دې خو بګوري دومره به یریږي دم د الله رحم دې یو څه آزادی شته لیکن دا زمونږ د قوم چې کوم آزادی مناوي زما عزتمند د طریقې اسلامي نه ده په کار دا و چې زمونږ ملک آزاد شوه سړی د الله بندګي وکي الله د سجده د شکر ولګي چې الله نه دعاګانې وغواړي لیکن زمونږ قوم چې دی هغه نوجوان طبقه الکان دی او جنہ کوي د بیگانه غون په ګډا باندې موټر سایکل دی او دا ټراره جوړ کړي او دا غړ غړ بمبوان یې غسي دا رمباړي وای د مانځه ټیم مو نه دی معلوم د ذکر ټیم مو نه دی معلوم د دې آزادۍ معنی دا چې خالی چغي ووا او برودونو باندې منډه را منډه ووا عقلم دی الله غس دینو جوانانو نه با امت سم لري چې دا به سبا د انسانو سره jihad کوي د دینو جوانانو نه به امت سم لري چې دا به سبا د یو د سواره مخې ته ودري د دینو جوانانو نه به امت سم لري چې دا به سبا په غرونو هي اسلام د پاره به قرباني نه ورکړي او وی خالد اټراری زکړي دا کاګه لینګي دا زیړې خلی نیولي دا پنسي ځان په راکاږي او دا شکلونه خریدي لګي د انګريزانو او خالد اټر دا شي پیږي دی امت ته به سمې دوی نه موږ د خیر کار
سوچ کوا د بیگانه دا یو ټزار یو سړی بیمار دی په لار روان دی د هغه په غوږ کې هم کړنګ کوي که په یو بیټه کې یو بیمار پروت دی په کوڅه کې هم دا کړنګال آیا د ازادۍ مقصد دا دی چې دا کار کوه هسې هغه عقل هم چې الله غوښت دې د وجې نه زما عزتمندو د اسلامي طریقه نه ده په دې کې مسلمانانو ته تکلیف دی د منځونو او د بندګۍ نه غفلت دی داسې ډېر زیات نقصانات دي په دې په کار دا دی زموږ نوجوانان جوماتونو کې ناست وي په داسې ورځ الله سے دعاګانې کولې چې الله ښه دی چې د دې ناولو نه زموږ د عمل کا ذات کړی دی مخکې څه سوچ فکر لرلې چې خوشحالي او صدقې کولې چې الله ستاسو شکر دی بندګۍ د شپې کولې هغه د شپې 2 بجو پورې په گاډو باندې کړ اسراف باندې پیسې لګي بیزه هغه تکلفات کوي زما عزتمندو دا د 14 اگست د خوشحالۍ دا مقصد هیڅ کله نه دی دې د وجې نه په کار دا ده چې مؤمن بنده هوښیار وي عقلمند وي د نفع او د نقصان شی پیژني داسې نه چې ودی چې به څوک درته وایي هغه پسې روان وي لکه نن عام امت نه دا جوړ شوی صحابو داسې ځایونه پاسه کړي سبحان الله داسې ځایونه پاسه کړي چې د هغوی د سیرت ته وګورې او د هغوی د واقعات واورې ته به حیران شي نه هغه ځای کې چې د ګډاګانې کړي نه هغه ځای کې ډزې کړي نه هغه ځای کې څه شپېلي ویلي دي هغه ځای کې الله پاک ته سجدې لګولي هغه ځای کې د الله اکبر اواز بلند کړی دی هغه ځای کې د الله توحید چې کوم دی نو عام کړی داسې خلک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو موږ لم بکاري چې موږ د صحابه کرام او دارنګه د سلف صالحین د هغوی په نقش او قدم باندې لار روان هغه لار باندې روان لږه تابعداري د دې صحابه موږ وکړه د یهود نصارا او د غوا بندگان دا به ذلیل موږ ته خو نن مسلمان دومره کمزوری شوی هغه هندو چې هغه په ټولو کې د یو جاهل او کم عقل حیوان بندگی کوي د غوا هغه هندوان نن مسلمان ته سترګې سرې سرې کوي چې په ټولو کې جاهل حیوان غوا ده د هغې بندگی کوي او دا قوم نن را لګي چې مسلمان ته سترګې سرې سرې کوي وجه دا ده چې مسلمانان په نوم باندې مسلمان پاتې شوی نور د ده کارونه هم د هغه هندوانو دي د ده کارونه هم د هغه انګریزانو دي د ده شکل صورت هم هغه د هندوانو دی د ده ناسته ولاړه هم هغسې د هندوانو ده فرق دا دی چې هغه سوچه دی او دا 2 نمبر دی صرف دغه فرق هغه سوچه دی سوچه ځکه یو نوجوان 30 کالو ته ورسي او 30 کالو کې د 30 منځونه هم نه دي کړي کال په کال یو مونځ کوي نو دنه هغه هندو ښځې خپل هغه باړې ته خو اته کې هر وخت ځي اگر که په کفر کې روان دی 15 کالو نوجوان دی او 15 ټیمه بېدیر شي او دا فرض مونځ نه کوي دا به څنګه کې د هندو مقابله کې وجنګېږي دکې دننه څه شی دی ایمانی طاقت پکې کم دی چې یو سړی فرض مونځ نه کوي دې د وجې د زما عزتمندو محترمو په کار دا ده چې موږ او تاسې بیدار د صحابو په طریقه باندې لاړ یو صرف معلومات دي معلوماتو کې موږ هر سړی پوهېږي کتابونه هم ګورو رسالې هم ګورو نیټ باندې هم اورو میموري کارډ کې هم اورو معلومات راسره ډېر دي هر سړی که دې وکړو او کم تاریخ ته غواړي یا کم څه پوره تفصیل ده بیانوي خو د الله کار دی چې عمل ته راشي عمل کې هر سړی شاته روان هر یو شاته ځو دې د وجې نه کله د کورونا عذابي کله د طوفان عذابي کله د باران عذابي او کله ذهني عذابي کاروبارین خفوي ولې ویره کارلو شاړو له حرکت نه کوي کاروبار ذهني پریشان غریبان
کله ملکی عذاب ټیکسونه قسمه قسم آفتونه دا وجه دا ده چې زموږ عملي چوکاټ عملي سویه چې برابره شوه د صحابه او د سلفو په لار باندې لاړو الله به موږ او تاسې دنیا کې عزتمن کړي او په آخرت بار بار موږ ته دا خبرې علما کوي خطبو کې بیاناتو کې تقاریرو کې بار بار د دې مقصد دا دی چې دا موږ به یو حجت دی چې مؤمنه بس ته بار څه پوهیمې عقل هم دې په ځای دی عمر هم دې او ځای ته رسېدلی دی او پار څه پوهې که ته خپل ځان اصلاح کې او سیټ کې نه دې بیان ته عجز ته او نه دې تقریر ته صرف نیت وکړه او ځان اصلاح او که ته د اصلاح او د ځان د جوړوالي اراده نه کې تقریرونه به یو غوږ به بل به وځي مسئلې به ته ښې یادي د خبرو به ښه مفتي لیکن زړه به دې پریشان دی نه هر سړی لکه په دې پوهه دی چې زه ځان اصلاح کوم اصلاح کېږم خو شیطان وایي لږ صبر وکړه مړه دونه زر ځان سله اصلاح کې په قلاره به توبه وباسي لا ځوانې کله کله بعضو چې مړه دا وړه ګناه ده خلک غټ غټ ګناهونه کوي ته داسې د معمولي ګناه باندې دومره دغه کېږي دا استغفار چې دی خو به سر څه معاف کېږي کنه کله کله سړي د عمر داسې وګرځي کله و د داسې کې چې خپل عملونه ورته رامخې ځي وایي ټیک ده دا ګناه نقصان خو د نه وشو خو مړه ډېرې نیکۍ نه دي ته خو دا کارم کې مونځ هم کې ګیرم دې پرېښي پنسي هم دې اوچتې کړي تکبیر الله صدا دا نیکۍ نه ورته داسې خورېږي ګناه وله پکې ورکړي بعضې خلک او بعضې نوجوانان د بعضې ګناهونو ته یې داسې عادت کړي دي چې هغه ګناه ته بلکل ګناه نه وایي ځکه دا اهل علم وایي چې یو ګناه بار بار کې بیا به د ورسره د هغه داسې عادت شي چې بیا به یې ګناه نه ګڼي عیب به یې نه ګڼي بعضې ګناهونه داسې لکه دا نظر و زمونږ غلط استعمالي لیکن دا و داسې مونږ شوي چې اړوله ورته ګناه نه وي حالانکه هغه سترګې چې هغه په هغه څه لګي چې الله په هغې خفه کېږي هغه سترګې به سبا په رب العالمین څنګه ولېږي هغه سترګې چې الله ورکړي چې یو څاڅکی اوښکې دې توی کا هغه نه په کال کې یو څاڅکی اوښکې نه تویېږي هغه سترګې به رب العالمین څنګه وي هغه سترګې چې الله راکړي دې زما کتاب به ویوه یو کتاب به وګوره بل څه دا به ټوله شپه ورځ ګناهونه ګوري دغه سترګې به څنګه د جنت نعمتونه ویني آیا دا سترګې دې دپاره دي یو ځل به یو زنانه نظر پرې ورته نظر واړه شیطان وایي نه بیا مخ ور واړوه لار دې باندې داسې وګوره ټولې اندازه آیا کوم کتاب دې داسې کتلې پوره سړی فکر وکړي څومره افسوس دې د وجې نه زما عزتمندو د مرګ هېڅ پته نه لګي روغ جوړ دی روان دی هېڅ به خبر شي وایي پلانې لاړ هېڅ پته نه لګي عقلمند انسان هغه دی چې هغه هر وخت توبه وباسي او هر وخت به یره کړي چې الله زما عقیده هم ښایسته ده د قرآن حدیث دعوه هم لرم عقل مې هم شته ځوان هم یمه په ښه او بد باندې هم پوه یم د دنیا نعمتونه هم دې راکړي او یا الله بیا هم زه چې دی د بعضې غفلتونو کې ډوب یم د بعضې ګناهونو کې ډوب یم آیا د دې نه به زه کله ځان راوباسم آیا کم تاریخ دی کېدای شي سبا له مرګ راشي زما عزتمند الله ته توبه ایستل خپل عمل برابرول ښایسته طریقه باندې خپل ژوند جوړول الله د انسان دنیا هم ښایسته کوي او آخرت هم الله دې موږ او تاسې ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ د عمل کا په صحیح طریقه باندې د انګریز نه آزاد کړي او الله دې پکې یو اسلامي قانون یو اسلامي نظام نافذ کړي او الله دې زموږ د ملک نه د یهود نصاراو د لاسونه په خپل فضل باندې وباسي او الله دې زموږ د امت نوجوانان د دې ملک نوجوانان د قرآن حدیث د خدمت دپاره استعمال أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولسائر المؤمنين